د هر جنتی په کور کې به څلور نهره بهیږي، د صفا اوبو، د سوچه شاتو او د شرابو او دغه رنګې چې کوم دی د پایو، دا څلور نهره به د هر جنتي په کور کې چې کوم دی بهیږي. نو د سرو زرو بنګړي، نو دلته کې خو سوال پیدا کېږي چې یاره بنګړي دا خو د ښځې دپاره زینت دی، د سړي دپاره زینت نه دی. خو موږ وایو دا د دنیا خبرې دي، جنت کې به دا د سړو دپاره هم زینت دي، او بلکې بعضې وختونو کې د سړو دپاره هم دا زینت جوړېږي، لکه د بادشاهانو دپاره تاج، نو دا د بادشاهانو دپاره خاص وي. نو څنګه چې د بادشاهانو دپاره د بادشاهۍ تاج به خاص و په هغه زمانه کې، نو دقه شانتې به ورله بنګړي هم خاص و. ځکه چې کله سراقه بن مالک دې نه مسلمان شوی نه او نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دواړو هجرت کو، نو دې ورپسې ولګېدو. نبی علیه السلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه راټینګول، نو چې ده کله کوشش وکړو د هغه اس چې کوم دی په اوار میدان باندې تیندک وخوړ او راپرېوت، بیا نبی علیه السلام په دعا سره هغه اس پاسېدو. څو پیرې دا معامله وشوله، اخره کې د توبه وویستله او نبی علیه السلام ورسره وعده وکړله چې کله دغه د شاه فارس د فارس د بادشاه چې کوم بنګړي دي، نو هغه موږ له په مال غنیمت کې راځي، موږ له په هغه باندې غلبه حاصلېږي، نو د فارس د بادشاه هغه بنګړي به موږ تعالی چې کوم دی درکړو. دا وعده سره نبی علیه السلام په دغه موقع باندې وکړله. بیا د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې چې کوم دی فارس فتح شو او د فارس د بادشاه هغه بنګړي دغه سراقه بن مالک بیا مطالبه وکړه چې دا خو ما نبی علیه السلام مخکې راکړي دي، ما سره وعده کړې ده چې دا بنګړي به تعالی درکوم. نو بیا حضرت عمر رضی الله عنه هغه بنګړي سراقه بن مالک له ورکړل. نو څنګه چې د بادشاهانو دپاره به تاج خاص او عامو خلکو دپاره زینت نه و، خو د بادشاه دپاره زینت و، نو دقه شان دا بنګړي به هم بادشاهانو په لاسو کې اچول. نو د دې وجې نه الله تعالی وفرمیل چې دا د جنتیانو سره به خاص وي. دې جنتیانو ته به الله تعالی بنګړي د سرو زرو او د سپینو زرو او بل ځای کې د ملغلرو راځي، د ملغلرو یعنې د سرو زرو د سپینو زرو د ملغلرو بنګړي به الله تعالی دې ته ور اچي، او دا به د جنتیانو دپاره زینت وي، دا به د جنتیانو دپاره زینت وي، دا بنګړي به دې ته ور اچولی شي او دا به زینت وي په هغه وخت کې. ولې ځکه د هرې بعضې وخت کې د هرې زمانې سره خاص زینت دي د خلکو. مخکې به خلکو دا غټې کالرې جوړولې، دا زینت و، اوس خلک دا پټۍ جوړي، دا زینت دی. نو دقه شان د جنتیانو دپاره او په جنت کې دا بنګړي زینت وي، څوک به یې بد نه ګڼي. بعضې د عرف سره هم بعضې څیزونه د عرف سره خاص وي، یو رواج به معاشره کې، نو هغه شی په معاشره کې ښه ښکاري، او په بعضې معاشره کې په یو معاشره کې یو څیز چې کوم دی ښه ښکاري، د خلکو رواجي چې بلې معاشرې ته لاړ شي بل ځای ته، هلته کې خلک بد ګڼي، نو هغه بد ګڼي، نو بس هلته بیا هغه څیز چې کوم دی ټیک نه ښکاري. نو په جنت رواج به دی چې خلک به بنګړي اچي، نو دا بیا غیب نه ګڼلی کېږي. ښه، نو په دنیا کې ریحم دا چې کوم دی حرام دي سړو دپاره، ریحمو کپړې دي نشي اغوستلی، خو جنت کې به حلالي وي. دغه رنګې د سره زره دا د نارینهو دپاره حرام دي، خو په جنت کې به حلال وي. دغه رنګې سپین زره د نارینهو دپاره د یو خاص مقدار نه علاوه چې ګوتې دې جوړولی شي، د دې نه علاوه د دې دپاره دا چې کوم د نارینهو دپاره حرام دي، خو په جنت کې به حلال وي. دغه رنګې د سرو د سپینو زرو په لوښو کې خوراک کول دا چې کوم دی په دنیا کې حرام دي، خو په جنت کې به دا حلال وي. د دې وجې نه عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت دی چې د جنتیانو د دې به ریشمي کپړې وي، یعنې د ریحمو کپړې به وي، او دغه رنګې چې کوم دی د سرو زرو د سپینو زرو په لوښو کې به دوی خوراک کوي، او دغه رنګې دوی به سره او سپین زر اغوندي هم، ځکه حدیث مبارک کې راځي د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې من لبس حریر فی الدنیا لم یلبسه فی الاخره، چا چې په دنیا کې ریحم واغوستل نو دی به په آخرت کې د ریحمو نه محرومه وي، دته به د ریحمو کپړې نشي ورکولی. ومن شرب الخمر فی الدنیا، او چا چې په دنیا کې شراب اسکل نو لم یشربها فی الاخره، نو دته به چې کوم دی په آخرت کې بیا شراب نشي میلاوي، دی په جنت کې بیا دته دی به د شرابو نه محرومه وي. ومن شرب فی آنیة الذهب والفضة، او چا چې اسکل د سرو زرو په لوښي کې خوراکونه وکړل او د سپینو زرو په لوښي کې، نو لم یشرب فیها فی الاخره، نو په آخرت کې بیا دی د سرو د سپینو زرو په لوښي کې خوراکونه نشي کولی. او بیا ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا نبی علیہ السلام فرمایل لباس اهل الجنه وشراب اهل الجنه وآنیة اهل الجنه. نبی علیہ السلام فرمایل چې د شراب اسکل دا د جنتیانو سره خاص دي، د ریحمو اغوستل دا د جنتیانو سره خاص دي، د سرو زرو د سپینو زرو په لوښي کې خوراک کول دا د جنتیانو سره خاص دي.
دا رحم به کېږي کوم ځای کې نو حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه روایت دی فرمایي چې د جنتیانو دا ریشمي کپړې چې کومې وي لباس دا به د جنت ته ونو نه راوځي د جنت ته پاڼو نه به دا رحم جوړېږي د هغې نه بیا کپړې جوړېږي او حضرت جابر رضی الله عنه روایت دا فرمایي چې په جنت کې یو ونه ده چې هغه به تش رحم چې کوم دی کوي خلک به د رحم شکوي او د هغې نه بیا کپړې د الله تعالی په اذن او د الله تعالی په حکم سره جوړېږي جنت کې خو داسې نشته چې ته به خامخا ستنه تار به دې راغستې او کپړې به ګڼ هغه الله تعالی به ورله خپل صفت ورکړي چې شه نو بس کار به چې کوم دی شي دوه به ډنې دي سبحان الله او الحمدلله چې سبحان الله دی وي شی به حاضري الحمدلله دی وي شی به غیبي تر دې پورې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې یو مرغۍ به داسې روانه وي د جنتي به خوښه شي وي دې پوهېږي چې دا ما خوړلې ډوډۍ کې به صرف خیال راشي هغه مرغۍ به راشي ریته به شي په لوښي کې به دې ته کېښودلی شي دې به د خوراک وکړي غوښه به دې وخوري هغه هډوکي به بیا د هغې نه مرغۍ والوځي مرغۍ به دې جوړه شي دا دوباره مرغۍ جوړېدل دا به د دې دپاره چې د جنتي په زړه کې دا خیال رانه شي چې یاره زما په جنت کې یو مرغۍ کمه شو چې کومه میوه را وشوکوله هغه یې وخوړله نو پاک کسې به بله میوه وشي او د هر چک خوند به جدا جدا وي او دا رحم چې کوم دا به دنیا رحم نه وي دا صرف په نوم کې مشترک دي چې خلک به یې پېژني چې دا رحم دنیا کې چې څومره څیزونه الله تعالی پیدا کړي دي څومره خوندونه الله تعالی پیدا کړي دي نو دا ټول نقلي دي اصل به الله تعالی هلته کې ورکړي او دا صرف د پېژندو دپاره محبت الله دلته پیدا کړی دی دا ډېر کم محبت دی هلته به د محبت اصل ثمره او اصل محبت دا په جنت کې میلاویږي مثال په طور کو چا مڼه نه وي لیدلې مڼه یې نه وي لیدلې او هلته ورته الله تعالی مڼه مخې ته کړي دا داسې دي یا انګور چاني لیدلې او چاټی عمره انګور ورته مخې ته کوي نو دې پوښي داسې دي نو دا الله تعالی نقل پیدا کړي چې دلته کې وپېژنې اصل چیز به هلته کې میلاویږي نو دا ټول نعمتونه به الله تعالی ورکړي او الله تعالی دې زموږ د ټولو نصیب کړي نو دلته کې د قول نه مراد کلمه طیبه ده چې دې مسلمانانو ته د دومره نعمتونه به د جنت کې ځکه ورکولی شي چې وحدود د هدایت شو الی الطیب من القول هغې پاکې کلمې طرف ته چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله ده دې طرف ته ورته هدایت شي دا کلمې ویلې وه